شهید په قتل کیس کې یو نوی خبر مخې ته راغلی دی چې د اویس شهید بلکشي قاتل الیاس کوم چې اویس شهید ډېر بې دردۍ سره قتل کړی و، هغه د اویس شهید د پلار نه معافي وغوښته او خپله ښځه یې ځان سره کور ته بوتله. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلویزیون څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو اویس د ضلع چارسدي په خریچن مندني علاقه شودا کې اوسېدو. د اویس شهید پلار بختور شاه ډېر غریب سړی و چې د هغه د غریبۍ نه فایده واخیسته او خپل بچی اویس شهید یې ورته ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. خو چې کله د اویس شهید قتل وشو، د هغې نه پوره 40 ورځې بعد د اویس شهید 3 قاتلان اسد الیاس، زین العابدین کوم چې تېره ورځ راخلاص شوي دي، هغوی ګرفتار شوي وو. هغوی منلې وه چې موږ قتل کړی دی. وایي موږ قتل په دې بنیاد باندې کړی چې د اویس بې جینۍ سره تعلقات وو. د هغه جینۍ تعلقاتو د وجې نه موږ اویس قتل کړی دی، خو نه د اویس له جینۍ سره تعلقات نه وو. دا فطري الزام لګولی وو. اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر خپور شوی و چې د اویس شهید 3 منه قاتلان اسد الیاس او زین العابدین ضمانت منظور شوی دی او د جیل نه راخلاص شوي دي، عدالت معاف کړی دی. خو دغه عدالت د معاف کېدو نه بعد چې کله دوی ضمانت منظور شو، د دوی نه بعد د اویس شهید د پلار ډېرې خبرې راغلې وې او هغه خبرې موږ تاسو ته په تېره ویډیو کې بیان کړې وې. اوس یو نوی خبر مخې ته راغلی دی چې الیاس د اویس شهید د پلار نه معافي وغوښته، یعنې د اویس شهید پلار معاف کړو او خپله ښځه او خپل لور یې ځان سره کور ته بوتلل. دوستانو الیاس د اویس شهید پلار نه معافي په دې بنیاد باندې وغوښتله چې تاسو په موږ باندې الزام لګولی و، موږ اویس نه و قتل کړی، موږ ته پولیسو کمې نښې نښانې ښودې وې، موږ ټولې هغه نښې نښانې په نیوز کې بیان کړې وې چې موږ اویس په دې طریقه باندې قتل کړی دی. خو دوستانو ووایي چې موږ د اویس اصلي قاتلان نه وو، ځکه چې موږ پولیسو ډېرو وختې ټکولي وو، دغې د وجې نه موږ منلې وه. اوس د دوی زندګي واپس روغه شوله او دوی به اوس واپس د خوشحالۍ زندګي تېروي، یعنې د اویس چې څومره وخت تېر شو هغه اصلي بوټو کې لاړو. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلویزیون څخه مخه ووهئ، زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.